الله رسول فرمایي چې تر ټولو ژر دعا قبلېږي، تر ټولو ژر هغه دعا ده چې هغه یو سړی و بل چاته وکړي. یو سړی غائبانه دعا، غائبانه دا معنی ته په ما نه خبر، زه دعا درته وکړم او زه په تا نه یم خبر، ته ماته دعا وکړي. الله رسول فرمایي ان اسرع الدعاء اجابه دعوه غائب لغائب. یو ورک و بل ورک، یو پټ و بل پټ، یو نامعلوم و بل نامعلوم، بس دعا وکړي. الله دې شاد لره، الله دې آباد لره، او الحمدلله ثم الحمدلله. څومره زنانې، څومره سپین سر دي، څومره سپین ږیر دي، څومره مسلمانان دعاګانې راته کوي. الله دې موږ ته دې عمل را نصیب کړي چې بیا څوک موږ ته دعا وکړي. الله دې د هغه عمله وساتي چې څوک به دعا راته وکړي. اوس د الله رسول فرمایي ته چې کله دا غواړې چې دا دعا زما قبوله سي یا زما په ما پسې دعا قبوله سي، پټې دعاګانې کوي. هغه پټه دعا دا ده زه د تهجد پر ټیم، ته د تهجد پر ټیم، ته د لمانځه بعد، زه د لمانځه بعد، ته ما ته دعا، زه تا ته دعا، لکه خاص کر بابا وادي چې دعا کوي. دا نو ولي وایي په دې دعا کې ریا نه وي، په دې دعا کې ریا نه وي، دا خلوص دی، د اخلاص ډکه دعا وي. کله چې زه پشاله په تا پسې دعا وکړم، ته په ما پسې دعا وکړې. زه ته په ما نه خبر، زه دعا درته کوم، زه په تا نه یم خبر، ته ما ته دعا کوې. د الله رسول فرمایي دغه دعا بیا الله رب العزت بلا شبه او ډېر ژر قبلوي، ډېر ژر قبلوي. یا کله کله یو سړی ناست په مجلس کې، زه ناست یم، ته ناست یې، زه په زړه کې تا ته دعا کوم، دا هم پټه دعا بلل کېږي. زه په زړه کې تا ته دعا کوم، ته په زړه کې ما ته دعا، چې زما په دعا یو الله خبر دی چې زه تا ته کوم، یا ستا په دعا یو الله خبر دی چې ما ته کوي. دغه دعا الله فرمایي ډېر، د الله رسول فرمایي دغه دعا بیا الله ډېر ژر قبلوي. د قبلېدو وځای ته هغه دغه دعا چې دغه رسېږي. او دا جبه حدیث درته وایم، د مسلم حدیث دی، پیغمبر اسلام مبارک فرمایي وی دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك مؤكل إلى آخره. ما ته څه وایي؟ یا الله بابا وبخشي، ادې وبخشي، زما یار وبخشي، زما امسایه وبخشي، زما استاد وبخشي، زما شاګرد وبخشي، زما پیر وبخشي، زما مرشد وبخشي، زما مرید وبخشي، زما پلانۍ پلانۍ. دا دعا خو ما ته وکړه. اوس په ظاهر خو زما استاد دا خیال دی چې یاره ما اوس 2 منټه د دعا ټیم هغه ما پرېږدي خلکو ته وکړه. اوس عجبه وایي د الله رسول وایي کله یو مسلمان چې بل مسلمان ته غایبانه دعا کوي، زه په تا نه خبره، ته په ما نه خبره. و د الله رسول فرمایي وایي دلته چې دا دی دعا کوي، وعند رأسي ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين. ته ما ته دعا کوي، یا الله آباد لري، شاد لري. زه تا ته دعا کوم، یا الله د ټول امت مغفرت وفرمایه، یا الله پلانی وبخشي، پلانی بیمار دی، پلانی په جیل کې دی، عافیت صدیقی په جیل کې ده، یا الله ته په عافیت سره راخلاص کړي. دا دعاوې درته کومه. د الله رسول فرمایي و ملائکه الله مقرره کړي، هغه څه وایي؟ آمین آمین آمین. اشه چې ته زما پر دعا باندې آمین ووایې، هغه به ډېره ژر قبلېږي. که به ملائکه ستا پر دعا زه آمین ووایم، دا به ډېره ژر قبلېږي. آیا که به دا فرشته؟ غټه خبره ده، هو څونه عجبه خبره ده. ما چې درته وویل یو بچی نن پیدا سو خپل بابا وادي ته، والله که دومره ضرورت لري لکه موږ چې مؤمنان مسلمانان چې وچا ته لري، د الله او رسول ته لري. اوس دا خبره خو وسوله، ما تا ته دعا کوله، بابا ته مې دعا کوله، ملایکه وایي آمین آمین آمین. ښه دا کار وسو. اوس نو ملایکه بل څه وایي؟ ولکه بمثل. څه وایي؟ وایي الله دې ستا دپاره هم دغسې کړي. ته وایي الله پلانی ژوندی لري، ملایکه څه وایي؟ الله دې تا ژوندی لري. یا الله پلانی ته حلال کاروبار ورکړي. صحیح شو، دا خو ما ته دعا وکړه، ملایکې وار وله آمین. بیا یې څه وویلې؟ ول تا ته دې الله حلال کاروبار درکړي. یا الله پلانی کامیابه کړي، ملایکه وایي آمین. بیا بیرته وایي الله دیم کامیابه کړي، یا الله دیم کامیابه کړي. الله اکبر. قربان تر خپل دین سو، قربان د الله تر وحدانیت سو،
قربان د محمد رسول الله مبارک د ختم نبوت څنګه لارې را ښوولې دي. اوس که ما دعا کولی ورور ګرده ورځ تا ته په دعا را تېرېدلی یا نو پلانی صحیح سلو. اوس دلته الله فرمایي دا ستا د ښو د وجې دا ته چې ښه کوې الله ملایکه راواستوله ونسه امین امین ورباندې وایه. الله اکبر. او بیا یې دام نه چې ما خالي تا ته دعا وکړه ملایکه څه وایي؟ وایي الله د دم کار برابر کړي، دیم شاد لري، دیم آباد لري، دیم مه خرابوي. الله اکبر. دی راسئ چې موږ تاسو دعاګانې کوو. یو خو به زه چې تا ته دعا کوم غایبانه دعا ده و ملایکه امین ورباندې وایي. او دویمه بې ریا ده، بې لویۍ ده، بې نامه ده، بې شهرته ده. او دویم ملایکه وایي، ګورئ د مسلم حدیث دی، ملایکه وایي یا الله ودته هم د غومره آبادۍ و کامیابۍ ورنصیب کړي، ودته هم د غومره آبادۍ و کامیابۍ ورنصیب کړي. اوس که یو سړی اوس نو بله خبره ده که چا و چاته بد دعا کوله په هغې کې ملایکه امین وایي یا امین نه وایي. صحیح سلو. بیا ملایکه دا وایي چې که موږ دا وایي چې خدایه پلانی تباه کړي، مسلمانانو دپاره کافرانو دپاره نه، د هغو دپاره نه چې زموږ 2.5 کوچنیانې را ټوکرې کړو، د هغو دپاره نه، هغو د بددعا فرض ده چې کوو. بیا د خپل مسلمان ورور دپاره ته وایي الله تباه یې کړي، ملایکه وایي امین، بیا دا ورسره وایي چې خدای دی یم تباه کړي. دا شی نشته. دا د ایمان او د اسلام خبره ده، دا د دنیا او د آخرت خبره ده. والله دې موږ ته رانصیب کړي، الله دې رانصیب کړي. په دې خبرو کې یو دې خبره نه درته کړې ستې پکې تاوان ګر سره د یوې انیې تاوان مې دی یا د دنیا یا د آخرت، بیا یې ولې نه کوو؟ بیا ولې موږ دغه دعاوې چې دي هغه نه کوو؟ بیا ولې موږ بله خوا ته تللي یو؟ بیا ولې موږ پر چپه باندې روان یو؟ سبحان الله سبحان الله.